یو حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي من رآنی فی المنام فقد رأى الحق. چا چې زه په خوب کې ولیدم نو یقینا د حق ولیدم. معنا دا ده چې زه ولیدم. بل حدیث کې دی من رآنی فی المنام فسیرانی فی اليقظة. چا چې زه په خوب کې ولیدم دا د دې بشارت دی چې دی به ما په ویښه باندې هم وویني. کم صحابه کرام کم مسلمانان چې د حضور په زمانه کې وو د نبی علیہ السلام په خوب کې لیدل دا و چې د حضور سره به دنیا کې په حیات کې ملاقات وشي. موږ او تاسو دپاره دا مسله ده چې انشاءالله موږ او تاسو به بیا د قیامت په ورځ باندې په ویښه ګورو. دریم روایت راغلی دی من رآنی فی المنام فقد رآنی. چا چې په خوب کې ولیدم نو همداسې ولیدم. فإن الشیطان لا یتمثل بی. شیطان زما غوندې شکل نشي جوړولی. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خوب کې لیدل دا ثابت دي او د ټولو علماو په دې باندې اتفاق دی او دا منکر نه لري. که څوک ته انکار کوي نو هغه به د شریعت او د دین د مسایلو نه پوره خبر نه وي او معلومات به نه لري. نو یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې هغه کم اسباب دي چې هغه څوک استعمال کی نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دیدار به الله تعالی ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدل خو لوی فضیلت دی او یو لوی شرافت او عزت دی او د دې مطالبه خو پکار ده. نو هغې دپاره کم اسباب دي چې سړی استعمال کی نو نبی علیہ السلام دیدار به الله تعالی ورته نصیب کړي. جناب سیرت صاحب د ثواب په نیت به درته ووایم 15 اسباب ما ته اوسیات دي. هغه 15 واړه به درته ووایم. که څوک غواړي چې رسول الله مبارک دیدار وکم نو دغه اسباب د استعمال کی انشاءالله د رسول الله مبارک دیدار به ورته نصیب